سلور سیزونو خیال ساته خوراک کم ولی چې د روژه ماتي کې کېږي کنه او هغه بلا وخوري بیا چې کله د مانځه ټیم شي یاره ښځې خیر ته مې داسې ټیک نه ده پوهېږي یاره به دې ملا مې مصدر دی او شیطان خو در سره یي یاره ګیس مې هم دی هغه ښځه وایي دې رښتیا وایي نور خو تامان ډېر کړي د هغې خو بیا ډېرې خبرې راځي زه سړیه کور کې مونځ وکړم که نه والله ډمې کېږي خو څه نو هغه د مونځ نه دې پسې پسو ډکه کمه خوره په اندازه خوره دا میاشت د خوراک نه ده د عبادت ده مونږ دلته دا دستربندي وه یو تره راته وایي داسې غوسه مې شوې وه ما ویل ولې ویل چې دا د رمضان دا دغه را نږدې وه میاشت تا دستربندي کوه وایي چې زه د بوټ نه پاره شروع شوی یم وایي دلته د آرمي سټېډیم څخه بس وایي د رش نه خلاص شو نو مونږ داسې حال جوړ کړی چا له وړه م راوړه هله دا نه م راوړه هله پکې وړه راوړه هله دا م راوړه هله دا م راوړه ولې په روژه کې به بیا بار خالي دوکانانو ته لګېږي څه عالم جوړ کړی او عبادت چې دا څومره خوراک مونږ کو دومره مونږ عبادت ادا کولی بیا به ښه وکړه خو خروج سببه ده او چې مونځ او دشت داسې بیا رانه پاتې اکثر دی په کله کله دغه کېږي مخه په کېږي مو په د پېشبني وخت کې په خوله کې نسوار هم پاتې شي ته مې باندې ویدر دا چوي داسې نو زما عزتمندو د رمضان میاشت د الله سره روح تعلق قایب خوراک کم دویم خبرې کمې موږ د شپې بعضې علاقو کې هلکان ناست دي دا لډوګانې کوي اوس خو هغه شی نه نشته په موبایل کې لډو راوړی دې دغه ته هغې کې لګي دا چل دی دا چل دی خدای دې بخته د عباداتو شپه ده الله درې سره اعلان کوي هره شپه کې څوک شته چې ما نه ووایي څوک ځان معاف کول غواړي چې معافي کړم څوک جنت غواړي چې جنت ورکړم څوک د دوزخ نه پناه غواړي چې ولې ورکړم ټیک ده چې فتحت ابواب السماء ابو هريره صاحب وایي چې نبي علیه السلام وفرمایل چې د الله د رحمت دروازې د اسمانونو راکولاو شي او د جهنم دروازې بند شي د هغې معنی دا ده چې د الله رحمت دومره زیات شي چې انسان ښه کارونو کې زیات کوشش کوي او د جهنم دروازې بند شي د بدو کارونو نه اکثر د ده میلاني خو زمونږ عادت چې کوي وایي عادت په بسم الله نه بدلېږي که څنګه دغه دی ډېر راته معافي وکړي زمونږ دغه چې کوم دي عادتونه ولې ښه یو حاجي صاحب د رمضان مخکې داسې وایي راځه زوی مرکز دې وایي دې طرف ته وایي چکر و مرکزه صحیح ده نو زه اوس لګیا م خپل دغه وم تسبیح دلته نه یم دا بل ځای دا واقع وجه بس دا ذهن ممنع نو چې بیا راغلو ما ته اوس وایي چې هسې د روژه ماتي کې به دغه اوس که پکې ټیم دي که نه مالامي به ګېټه شته